السلام علیکم دوستانو. هغه ورناسې وچې میوې ته یعنې کې بادام بعض اوقات نشي خوړلی، غریبان وي یا سیزن نه وي یا هغوی ته میلاویدی نشي. د بادامو د پاڼو فواید زه درته ښیمه چې بادامو نه انشاءالله زیاته ګټه لري او دا ډېره معلوماتي ویډیو ده، باید پوره وګورئ او ګټه تر واخلئ. کوم کسان چې بادامو ته لاسرسی نشي لرلی یا بادام وخوري بعض اوقات لږ بوج کېږي پې او بادامو کې څه رقم افادیت خدای په دې کې ګټه موږ تاسو لپاره ایښې، بل په هېڅ شي به هم دومره ګټه نه لکه څومره چې بادامو کې قوت طاقت د موږ د هضمي نظام اعصابو ته جګر ته ویښتو ته سکین ته دې ټولو کې پکې ګټې دي. نو داسې باید د بادامو تازه بوټی کې تاسو خواته یي او بادام نه میلاویږي سیزن نه نو دې به شل پاڼې داسې راوشکوئ. دا شل پاڼې چې د بادامو تاسو راوشکولې دې سره به 2 وړکي لاچیان چې کوم ییل و شنه ییل چې موږ شنه چیکې استعمالو هغه 2 ییل او شل یعنې کې دا پاڼې یعنې کې د بادامو د ونې دا به 2 ګیلاس اوبو کې واچوئ او جوش به یې کوئ. دومره به یې جوش کوئ چې 1 پیاله اوبه پاتې سوې، بیا به یې په ټوټه باندې چان کوئ. په ټوټه باندې یا په چان باندې چې کوم د شنه چي لپاره یا د شیدو چي لپاره چې موږ چان استعمالو هغه باندې ستاسو چان کړه کله بیا به دې کې لږ شهد واچوئ. صحیح ده، لږ شهد تاسو پکې واچول که د الله رضا او که قبضیت لرئ لږ زیتونو 8 تر 10 قطرې زیتونو تیل پکې واچوئ. که قبضیت نه د زیتونو تیلو ضرورت نشته را. دا سهار ټیم کې تاسو چیکئ د الله په فضل تاسو هاضمه جسم کې د وسپنې کمی وي، دې نه باید تاسو اعصاب ضعیفه وي، قوت مدافعه تاسو ضعیفه وي، تاسو دید ورځ په ورځ ضعیفه کیږي. انشاءالله داسې ګټه ده یعنې کې شین چای د دې بادامو د پاڼو او لاچي لري چې تاسو به یعنې کې حیران پریشانه سي او بل ارزانه ده. ما کوشش داسې علاج چې تاسو هغه کسان غریبان چې کوم خویندې ورونه د بادام افورډ نشي کولی، بادام نشي خوړلی ټول عمر، نو د بادامو دا تازه پاڼې چې دي نه شین چای جوړوئ. په دې کې دومره آیرن وي لکه 10 پاڼې ستاسو راواخیستلې دا تقریبا 4 تر 5 بادامو کرته دې نه هم زیاته ګټه لري او په دې کې دومره یعنې کې رس اوبه موجود وي چې هغه په بادام کې لکه په دې کې چې موجود ده. نو تاسو هر هغه داسې ویډیو معلوماتي تاسو ګټه ترې اخلئ. دې نه بعد باید تاسو داسې په خپل کور کې بوټي وکړئ انشاءالله او دې هغه بوټي چې تاسو ته ګټه درکړي. ډېرو ملګرو کرلي هغه په ګټه باندې نه پوهېږي.